که د خدای و په نړۍ کې سپین قرآن دا حکیموم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانه دا حکیموم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانه دا حکیموم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانه دا حکیموم خوښه که د خدای و په نړۍ کې سپین قرآن دا حکیموم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانه دا حکیموم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانه دا حکیموم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانه دا حکیموم ته چې ذوالجلال په ګران رسول باندې نازل کړلې واړه کتابونه شول منسوخ ته یې قابل کړلې واړه کتابونه شول منسوخ ته یې قابل کړلې څومره لوی طاقت څومره لوی طاقت په هر آنا دا حکیم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله چې هغه په ټلیفون باندې تپوس کول غواړي نه هغې د مخامخ چې کوم په سکرین باندې نمبر ښکاري په دې د موږ سره مفتي صاحب سره رابطه وکړي د هغې نه بیا د سوال تپوس وکړي نو 091 523 0664 091 523 0 او څلور حضرت مفتی صاحب 13 پیره کې یعنی 13 هفته کې څه سوالونه پاتې شوي مصباح الرحمن صاحب وایي چې څه داسې طریقې شته چې هغه طلاق الفاظ وایي خو بیا هم طلاق نه واقع شوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لایو پروګرام کې چې کوم سوالونه راځي په دې ټلیفون نمبر باندې تاسو ته مولانا صاحب او خود دلته ښکاري هغه مونږ ډایرکټ اول جواب ورکو بیا د کمنټس ورکو چې پروګرام ختم شي هغې نه بعد په کمنټس راغلي وي هغه سوالونه بیا کم پاتې شوي مولانا صاحب ورسره اوچت کړي دي په د کمنټس کې چا ورکړي وروستو د پروګرام نه بعد هغې جوابونه مونږ درکوو ځنه اهم سوالونه د غیر مقلدین کوي دا مولانا صاحب راجمع کړي دي چې هغه غیر مقلدین هغه سوالونه کوي د خلکو ذهن سازي کوي غلطې طریقې سره هغې جوابونه به واورئ نو تاسو د پروګرام ډېر زیات نه زیات شیر کړئ خلکو ته یې ورسوئ صدقه جریه به د قربانۍ متعلق ستاسو ذهن کې څه مسایل یي کمنټس کې راولیکئ چې موږ تاسو له جواب درکړو هغې جواب په وجه باندې تاسو ته به ثواب میلویږي صدقه جریه به ډېرو خلکو ته فایده رسي دی وایي چې څوک وایي مصباح الرحمن صاحب 13 هفتې دا فرمیلي چې د طلاق الفاظ ووایه طلاق ونشي داسې کېدلی شي طلاق الفاظ چې صریح الفاظ ووایه طلاق نو بیا خو که ته ټوکې کې ووایه که ګپ شپ کې ولګوې که نیت دې وي او که نه وي دې ته خو د نیت شرط نشته بیا خو د طلاق ورځېږي صریح الفاظ چې کم دي کنایي الفاظ چې کم دي هغې دپاره د نیت اراده او نیت ورته ضروري دی چې یوې خپلې ښځې ته ووایه چې زه بس ما په کار نه یې صرف دومره ورته وایي چې کور ته لاړه شه زما په کار نه دا الفاظ کنایي دي دې دپاره د نیت ضرورت دی که ته د طلاق په نیت ویلي نو دنیا ده ختمه ده که نه طلاقه ده که طلاق په نیت نه یې ویلي نو بیا طلاق کېږي نه صریح الفاظ دپاره خو چې الفاظ د طلاق ورته وکړي چې طلاق آئے طلاق آئے دغه الفاظو سره ښځه طلاق کېږي که په یو مجلس کې ووایه که په یو کلمه سره ووایه یو کلمه سره دا دی چې ته په 3 طلاقونو طلاق ثلاثه سره طلاق آئے په 3 طلاقونو طلاق آئے یا ورته بیل بیل ووایه چې طلاق آئے طلاق آئے طلاق آئے که په یو مجلس کې که بیل بیل مجلسونه قرآن پاک حکم مطابق دا ښځه طلاقه ده بغیر حلالۍ نه نشي راوستی دا ښځه طلاقه ده بغیر حلالۍ نه نشي راوستی دا د قرآن پاک ترجمه ده
فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. چې دریم طلاق ته ورکو دا مطلق الله فرمایي. دریم طلاق ته په یو طهر کې ورکو او په درې کې کس چار څنګه دی ورکو درې دی ورته پورا کړ که په یو ځای وي هم فلا تحل له نو حلال نه ده من بعد حتى تنكح زوجا غيره تر هغه پورې چې حلالای نه کړي. صحیح دی جی دا جواب شو. جی مفتی صاحب کو چې بالفرض خاوند دی غوسه وي او ښځې ته وایي چې زوجه زما د کوره یا لاړه شه پلار کره جی او د نیت د طلاق نه وي غصې کې که ورته ووایه نیت ته طلاق ته نه وي دا خو کنایي الفاظ دي نیت ته اعتبار دی. که غصې کې ورته وایي چې پلار کره لاړه شه طلاق ورسره نه غورځېږي. جی ځکه چې اراده یې دا وي چې زه پلار کره څو ورځې واستم مسله به حل شي. طلاق نیت یې نه وکړم طلاق دې سره نه غورځېږي. بلال خان وایي چې ماشاءالله مفتی صاحب الله پاک دې ستاسو کامیاب او خوشحاله لري په ژوند کې ماشاءالله. الله دې بلال صاحب تاسو ته دنیا آخرت عزتونه نصیب. بلال خان وایي ستاسو د پروګرام ډېر ښکلی زبردست دی ماشاءالله. چې څومره کسان موږ سره دینداري خلک سنجیده خلک تعلیم یافته علم والا په د پروګرام ډېر خوشحاله او دا خوښوي ګوري بار ملکونو نه موږ ته رنګونه راځي چې شپې موږ ځان ته ولګو مسایل تې زده کوو. الله دې دوی ته پوهه نصیب کړي. الله پاک دنیا جی بالفرض کو مفتی صاحب یو خاوند دی خپلې ښځې ته ده ووایي چې یاره ما ته ازاده کړې جی داسې الفاظ ورته ووایي چې ته ما ازاده کړې او شمیل اختر سلام کړی تا محمد جزاک الله. چا ښځې ته د چې وایي چې ته ما نه ازاده دا طلاق دا خو د طلاق ترجمه ده. مثلا ډېر زنانه غواړي ودونه غواړي سړي ته ومیلویږي که نو ښځه ډېر ودونه نه غواړي په جنت کې ډېر خوندان نه غواړي په جنت کې به تا ته داسې ورپسې پرېږدی وي باز وي یا سپی وي خو د باز او د سپی چې کم دی د تربیت یافته وي تربیت یې وي نو دی هغه ښکار چې د زخمي چې زخمی وي او دې ته راوړي ژوندی دی به حلال کړي او که مړ یې کړو ورته بیا مردار شو. ښه دا نن سبا جي دا چنچڼې چې کومې بهر او دغه مرغۍ خلک سا چې پکې سر چې راوباسې ته بیا هم مرداروي. حلالول ورله پکار دي چې هغې سره د دې وینه حلالول پکار دي چې هغه تیره کاڼې باندې یا تیره چاړه باندې چې داسې تیره وي چې هغه د دې وینه وباسي ذبحه شي. ذبحه دې ته ویلی شي چې صفا شي. زکات پاکوالي ته ویلی شي چې وینه ترې وځي هغه وخه دلته د اچار کې خصولې هم دي. ښه عتیق الرحمن یوسف وزیر کړي چا کړي دا کفایت الله صاحب جی کفایت الله صاحب دا وایي چې د قربانۍ نصاب څومره دی چا سره چې نقد پیسې دي تقریبا 1,10,000 روپۍ ورسره په دې کال کې وي دا د 1444 هجري دا په دې کال داسې نه وي چې بل کال ته څوک پروګرام اوري نو نصاب به بدل شوی سپینو زرو قیمت په زیات شوی یا به کم شوی نو په دې کال کې 1444 هجري د چا سره چې نقد پیسې 1,30,000 پورې یا که چا سره نقد پیسې لګي خو سره زر ورسره زکات کې ضرورت نه زیات سیزونو باندې زکات نشته ولیکن قربانۍ په نصاب کې به دا شامل شي. ضرورت نه زیات سیزونه دي هغې قیمت په ولګه که دا د 52 تولې چندی چې 1,10,000 روپۍ کم سرې زره نشته که نه که چا سره نیمه توله یا یوه توله نو دومره پیسې ورسره پکار دی چې قرباني پې وشي 50-60,000 70,000 روپۍ شي. ښه هغې اجزم بالاجزا باندې چې کوم حساب کړی خو ما درته اوس تقریبا وویل چې یوه ښه زنانه د هغې سره یوه توله سونا د 50-60,000 روپۍ چې ورسره وي بیا قرباني په حساب چې دا ورسره نه قرباني پې نشته که 3 توله یې ورسره قرباني پې نشته چې نغدې پیسې نه لري چې 15 توله یې بیا په قرباني نشته زنانه باندې چې نغدې پیسې نه لري چې نغدې پیسې لري به خو که 10,000 روپۍ باندې حساب ورته میلوي په 3,000 خو بیا هم نه کېږي ته خو چې 3,000 روپۍ دي چې دومره پیسې چې په قرباني په اسانه طریقې سره وکړي بیا دې کوي.
کمال هاشمي صاحب چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو پروګرام زما ډېر شوق ژوندی اوسې. کمال هاشمي صاحب تاسو په وجه باندې مونږ اتوار په ورځ باندې هیڅ قسم یو پروګرام نه کوو نه د چا دعوت قبلو. الحمدلله یو دوه کسان چې ولې نه اوري پروګرام شوق سره اوري فایده ترې اوچت نو چاته وخت نه ورکوو اتوار په ورځ باندې دا پروګرام مونږ خامخا کوو. الله پاک دې تاسو له علم کې اضافه نصیب کړي او دا پروګرام زیات نه زیات خلکو کې شیر کوئ چې خلکو ته فایده ورسي نو تاسو د پاره به هم صدقه جاریه وي. جی دا عصمت الله دوی تپوس کړی دی چې یو ټینکی وي په هغې کې 1000 لیټره اوبه وي او یو کس د مخکې څو سوالونه روان دي غیر مقلدین د اشکالات کوي. جی جی علمګیري په باره کې څه مسایل دي خو تا اول دا ووایه بیا ټینکی د هغه چې 10,000 لیټر اوبه پکې پاکې خو لیکن د ټینکی چې دا که نه دا لس په لاس نه دی څه کوم مقدار فقهای کرامو لیکلی دی چې 10 شرعي ګز به یو طرف ته 10 شرعي ګز بل طرف ته دا ټینکی نه وي دا خو ګول وي نو که اگر چې اوبه پکې ډېرې وي یعنې ګیرۍ یې زیاته وي خو لیکن لمبۍ او چوړي چې دا هغه مقدار باندې برابره نه وي نو په دې کې چې ته ناپاک لاس وینځې نو ټوله ټینکی به غورځی اوبه به ترې غورځی ښه دا دغه حکم نه لري دا لس په لس چې کوم اوبه جري حکم اوبه نه لري. جري حکم او جري اوبه حکم هغه اوبه لري چې هغه لس طرف یو طرف ته لس بل طرف ته داسې هر طرف ته لس تقریبا یا دې نه زیات وي 10 ګز چې کوم شرعي ګز یا فوټ نه لږ زیات وي یو نیم فوټ پورې. جی جمال شاه تپوس کړی هغې وي د جاب دپاره ما دپاره یو وظیفه دغه کوي جاب دپاره وظیفه وي چې چا روزګار نشته یا جاب نشته جاب دپاره کوشش کوي یا بې روزګاره دی هغه د دې نه مخکې چا سره چې روزګار وي چا سره چې نوکري وي کوم ځای ټیسټ انټرویو ورکړي زمونږ پیج باندې دا وظیفه شته ډېره اهمه وظیفه ده مجربه هم ده نو وپیرې دی وایي په هغه کس باندې چېرته ټیسټ وي انټرویو یا کاغذونه چې جمع کوي وپیرې دی وایي یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود وپیرې او سورې یاسین دغه آیات 3 پیرې وایي وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون 3 پیرې دا دی چوف کوي پې نو دته به الله پاک دا نوکري چې کومه دی غواړي دا به ورکوي انسان به الله پاک په مهربانه کوي یعنی انسان باندې بنده باندې چې کم کار وي الله پاک پې ورته اسانوي. جی نثار احمد صاحب زما موبایل نمبر یا تا وینو 0302 5938 جی مولانا اختر عالم حنفي صاحب وایي چې په قرض باندې قرباني کولو د دې څه حکم دی؟ قرض باندې قرباني کولی شي جی چې ته وایې زه قرباني وکړه ثواب راته میلاو شي او قرض پرې کولی شي روزګار دې شته نوکري دې شته بیا قرض باندې قرباني کولی شي او چې ستا بالکل له قرض پرې کولو څه ذریعه نه لري نو په قرض قرباني څه له کوې قرض واپس کول دا واجب دي ضروري دي په تا باندې فرض دي قرباني خو په تا فرض نه ده نو څه له قرباني کوې فرض واجب پرېږدی او مستحب عمل کوې نفل عمل صحیح دی اول چې کم عمل کوې په ترتیب به یې کوې اول عمل څه شی دی چې فرض وکړې بیا واجب وکړې بیا سنت بیا نفل نو قرض باندې قرباني مه کوه دې نه بهتره دا ده چې قرباني در سره کوه چې پیسې در سره نغدي وي یا در سره دا قرض په دې بنا چې سبا او بل سبا بینک نه راوباسي یا چا سره پرتی دي مالدار نو بیا خو قرض باندې کولی شي ټیک دی. جی د غیر مقلدینو طرف نه یو سوال دی چې هغې دا وایي چې مولانا شریف تانوي صاحب په خپل کتاب امداد المشتاق په صفحه نمبر 51 کې لیکي چې حضرت یوسف علیہ السلام نے امر شنیع کیا اور مرتکب گناہ کبیرہ ہوئے دغه عبارت پورا راولی کې څه کې لیکل امداد المشتاق جی جی امداد المشتاق هغه د چا سوال ذکر کړي یا د چا قول ذکر کړي دي کدا هغه جواب ورکړي دي پورا سیاق او سباق سره معلومات نه دي راکړي چې د لیکلي چې حضرت یوسف علیہ السلام نے امر شنیع کیا اور مرتکب گناہ کبیرہ کې ہوئے دا خپل قول دی جواب دی که سوال دی د چا قول نقل کړي دغه جواب کوي پورا سیاق او سباق سره کتاب حواله راولي کا. جی دا دویم سوال دی جی د علمګری کې دا ویلي چې جلد 3 صفحه نمبر 115 کې وایي چې وکذا اذا ذبح كلبه باع لحمه جازه او بیا وی وکذا اذا ذبح حماره وباع لحمه جازه. جی دا علمګری یو عبارت ته علمګری هندیا
چونکه ما درته اول ویلو چې غیر مقلدینو کې خو فقه باندې هغه کس چې کله تنقید یا اعتراض یا اشکال پورته کی چې په فقه پوه شوي وي نو هغه سوال خو څه وزن لري. غیر مقلد چې سره د فقه نه خبر نه دی، اصول فقه یې ویلی نه دی، دی چې اشکال وکړي نو خندا پسې راشي. یو سړی دی هغه مثلا سکول یې ویلی شپاړسم پورې، او یو کس چې دی هغه د سکول سره په هغه 60 تیر شوي نی نو هغه اعتراضونه کوي په د شپاړسم والو باندې، نو هغه له خندا ورځي چې تعالی په کار دی چې ته به اعتراض الله قابل شي، د اعتراض قابل بالا شي په فقه حنفي باندې چې فقه حنفي زده خو کوي که نه. ته چې کله تبلیغ ولا دعوت تبلیغ باندې اشکالات پورته کوي نو دعوت تبلیغ که ته 3 ورځې خو ولګوه 40 ورځې ولګوه ته عملي طور وګوره چې کار څنګه دی، بیا به تبلیغ باندې اشکال پورته. نو دارنګه غیر مقلدینو الله تاسو ته هدایت نصیب کی، تاسو فقه وای دا د قرآن او حدیث شرح ده، بل څه زیاتی شی نه دی یا اجتهادي مسائل دي. اوس په دې کې څه اشکال دی؟ یو خدا دې چې دا قول مفتبیهی قول نه دی، په دې فتوا نه دی جی. که فتوا دی او که په نه دی خو د قرآن او حدیث خلاف خدا مسله نه ده کنه. حدیث کې راغلی دی د سپي غو متعلق راغلی، د سپي سرمنه متعلق، د سپي سرمنه د یا د مردار زناور چې مردار شي، مردار زناور سپي لیوه زمری وغیره د دې سرمنه د باغت نه بعد د پخولو نه بعد خرڅولی شي، لمونځ پې کولی شي، هر کار پې کولی شي کنه، خو خوړلی نه شي. نو غوښه یې دا ده چې هغه ذبحه شي، زکات پکې راشي. ذبحه چې غوښه د سپي غوښه د خره چې کله وینه ترې وځي نو ذبحه یې وکړې نو وینه ترې وځي، حلالېږي خو نه، صفا شي، صفا غوښه یې صفا شي، لکه مرداره سرمن چې ته پخا کې بیا په استعمال کې راوستلی شي نو دا غوښه ته بل چا باندې چینیانو بینیانو باندې خرڅه کې، دې کې اشکال څه دی؟ سرمن چې کله پخا کې مردار سرمن هغه فایده کې اوچتولی شي نو دې نه فایده دا مطلب چې بل چا ته یې ورکړي چې هغه څوک دا غوښه استعمالوي، په دې کې خو څه اشکال نشته. حرمت خو فتوا د خوراک ته مونږ نه خورو کنه، خوراک خو جایز نه دی کنه مسلمان دپاره، نه په مسلمان خرڅولی شي. که غیر مسلم وي هغه څه فایده ترې اوچتوي ته غوښه پرې خرڅه کړي او چې ذبحه دې کړي وي وینه پکې نه وي غوښوي، زکات پکې نو د دې خرڅولو ویلي خو په دې باندې فتوا نه ده. فتوا په دې ده چې نه دا شی چې کم د سرمن چې د دې متعلق خو حدیث شته نس شته، خو دې متعلق نس نشته، دا قیاس شوی دی. فتوا په دې ده چې نه شي خرڅول، صحیح دی مفتبیهی کول ده، خو لیکن د قرآن او حدیث خلاف کول دا هم نه دی. ښه مفتبیهی کول دا دی چې نه د سپي غوښه د خره غوښه خرڅولی نه شي، حرامه ده. ښه مفتبیهی کول ته به ګورئ حدیثو کې شته که نه، زنه حدیث داسې وي چې راجح وي، زنه مرجوح وي، زنه منسوخ شوي وي حدیث په وي خو عمل به پرې نه کوي. جی بالکل. نو د فقه دا عبارت شته ده، دا قول شته خو عمل پرې نشته، نو دې کې څه خبره شو؟ د قرآن پاک آیات په موجودي خو عمل به پرې نه کوي، حکم به منسوخ شوي. ٹھیک دی که نه؟ اشکال خو څه پاتې نه شو؟ غیر مقلدینو په دماغو کې جراثیم دی، هغه اشکال نشي ختمولی. تاسو خو اشکال پاتې نه شو. که تاسو اشکال پاتې شوي ما ته په کومنټس کې ولیکئ. جی ته ووایه بل سوال یې څه کړی؟ دا علمګیري کې بل دا لیکل شوي لا ينبغي للحنفي ان يتزوج للشافعيه ولا يجوز للشافعي ان ينكح للشافعيه. نو دې کې اشکال څه دی؟ علمګیري شوه دا خو 1500 علما کرامو لیکلي مفتبیهی اقوال دي پکې زیاتر د امام ابو حنیفه رحمه الله په دې کې دا لیکلي دي غیر مقلدین وایي چې تاسو د شوافعو سره دومره سخت اختلاف دی چې هغو ښځو سره ودونه نه کوو. کم ځای کې راغلي دلته راغلي دي چې لا ینبغي للحنفي ان یتزوج للشافعیة، چې لا ینبغي معنا دوی داسې کوي چې لا یجوز، لا ینبغي مناسبه نه ده. اوس زه درته مثال درک عام خلکو دپاره چې ته ماته ووایه چې رفلانکي کور سره زه رشته وکړو، زه درته وایم مناسبه نه ده، ته غریب سړی یا مالداره دی. شافعي پرېږده حنفي به وي، صحیح دی.
تبلیغیان به نیک خلق په زه به تعالی مشوره درکو چې تا د پرا پلنکی کور کې رشتہ کول مناسب نه دي نو دا مې غلطه خبره وکړه تا مونږ مشوره وخت مناسب ځکه نه دي چې ستا ور سره رستو عملدار ته غریب یې تا به ورستو ور سره زندگی بیا خراب وي هغه زنانه چې کوم مالدار ته کور تراول هغه سہولتونه ورکول نشي نو اول نه مې درته وی چې تا د پر مناسب نه دي چې مالدار کور کې ته غریب سړی مالدار کور کې ته واده وکړي نو دا ما کفر وکړو لا يجوز خو مې نه دی ویلي دا خو مشوره ورکول شي کنه دا د قران او حدیث خلاف خبره نو کبیا تا ته څوک امام سے فقہ حنفی کې لیکلی شوی چې مناسبه تا د پر نه ده چې تو شفیعی خزا کور تر ولې خو حنفیه را ولا کړ شافعیه د امام شفیع مقلده د چرا وسته نو هغه به یو طرف ته ځي او ته بل طرف ته انتشار به پیدا شي دا درته نه دی ویل جایز نه ده ککای ور سره وای که خدای د پر مشوره ده چې مناسبه نه اشکال پدې کې شته نو غیر مقلدین خو جراسیم دی په ذهن کې پاکل کې فطور ده اره خبره نه چې دا اشکال پیدا کوي پدې کې څه خبره ده چې هغه ویل چې مناسبه نه ده کته وای چې مناسبه ده کوای ځه او احناف په نس باندې چې یو مسلک ولای چې کور کې انتشار نه وي صحیح دی کا شوافعو د پر لیکلي چې لا ينبغي واغه وخت کې دا خلق نو غیر مقلدین کواب به تلیک لا يجوز هغه د غیر مقلدینو د پر بلا يجوز لیکلي شوافعو د پر لا ينبغي لیکلي جی بل غیر مقلدین یو بل اعتراض کوي هغه دا وی چې د مولانا اشرف تنوی صاحب چې دغه په خپل کتاب امداد المشتاق کې د لیکلي دي چې عورت چې ده یعنی خزه دا مظهر د سړی دی او سړی مظهر د الله تعالی دی خزه مظهر د سړی دی جی او سړی مظهر یوه د مشبهه او مجسمه او عقیده داسې به وي نو د الله بنده د کی عقیده څنګه راغله خزه پیدا شوی د حدیث کې دی خزه پیدا شوی د سړی دی پختاینه پیدا شوی نو د سړی چې کوم غدي هغه اظهار تکي مظهر ویل شي اظهار تکي د سړی چې کوم غدي هغه اظهار تکي او الله پاک ویل دي چې خلقت بيد انسان سړی ما پیدا کړی پس شي دی په خپل لاس سره دی نو هغه نه اظهار کیږي د الله پاک نو دا باندې دوی پیږي نه او د کې اشکال دا خو الله خپل ویلي دي صحیح دی چې الله یو سړی دی کنه په خپل لاس باندې یو شی جوړ کینو هغه اظهار تکي هغه ته پکې هغه مصور یو تصویر چې مصور جوړ کی کنه هغه چې تصویر جوړ کړي دی هغه ته پکې ښکاری چې ایجاد کړي صحیح دی کنه هغه اظهار درته پکې درته یادېږي نه چې تصویر جوړ کړی تا څوک یاد شي چې جوړ کړی کنه انسان چې کله ته ویل چې صحیح په فطرت باندې نو څوک درته یاد شي الله درته یادېږي کنه حدیث کې راغلی کنه مؤمن هغه دی چې هغه ته وګوري نو الله درته یاد شي الله اظهار ورنه وشي کنه صحیح دی کنه او خزا هغه خزا حدیث کې راغلی کنه چې کله تکور ته لاړ شي سړی خوشاله شي نو ښه اخلاق چې وي کنه سړی اظهار هغه نه کیږي دغه اوسه اشکال نشته دغه د مشبهه او یا د مجسمه او عقیده سبونی نشته د سره غیر مقلدین ذهنونه بدبودار دي جبه بدبودار دي جی ختم شو جی دا د غیر مقلدین ختم شو بدرګه چې د کمنټس کې کوم سو مفتی صاحب قربانی کې وجوب کړي تیک الرحمن بغاوی صاحب لیکلی پیسې انسان کے پاس ہونا ضروری ہے 1,30,000 روپے چې نقد در سره قربانی در یا دینه زیات سيزونه در سره 10,000 نوراوي چې 52 تل چندې تر سي کمال هاشمی صاحب الله پاک تاسو ته عزت نصیب کړي پروګرام ز ډیر شوق سره نمبر خو مې ته خو د نثار احمد بندر چیز وي مفتی صاحب زریناف وختو مغرب سے پہلے یا بعد میں جائز دی چې صف رڼاوي بس پرانا کی کشپېوي کدا ورزي البته کتا مراد ته غوي دا چې قرباني اراده کړی نو غدا پر الله سورې چې کمه د قرباني یکم ذل حجه شروع شي کنه کلا اعلان وشي مخامولي دلش
نو هغې مخام نه بعده بیا نوکان مه کټ کوه نه مخکې کټ که که نه مخام لمونځ نه مخکې کټ که بیا مخام نه بعد بیا دا کټ یکم ذوالحجه باندې مه کټ کوه 10 ورځې پورې په دې کې به حاجیانو سره مشابهت راشي مشابهت په وجه به الله ثواب درکړي جی محمد حسیب مخلص وایي په کمره کې چې کله کلین پروت وي او په هغې کې ماشومان وي نو ضرور به هغوی متیازې کوي کلین باندې به چې نماز واچوي نماز پرې کېږي او که نه چې کلین وچ شوي وي تشه متیازې پرې کړي ماشومان او ته پرې صفا جانماز واچوي نو په هغې باندې لمونځ کېږي او قالین صفا کولو دپاره طریقه دا ده که اوبه پرې ووځي نو تال به ورته لاندې کښېږدي 3 ځله په اوبه وباسي او که اوبه پرې ووځي نه نو 3 ځله په اوبه وبهیئ هغه ځای به راوالي په هغې به 3 ځله اوبه وبهیئ نو دا قالین پاک کېږي دې سره غفور خان سلام کړی وعلیکم السلام ابو منصور وایي چې اسرائیل نوم څنګه دی جایز دی صحیح دی جی جی یو سړي پوښتنه کړې ده چې یو سړي ښځه وه یغه نه یوه لور وه بل سړي وتښتوله خو عدالت بري کړله او مخکې طلاق نه دی ورکړی اوس یې د خپل دویم سره عدالت بري کړې ده په کور کې ساتل څنګه دي یوه جینۍ وه هغه واده وه واده وه لور یې وه بل خاوند نه یا خاوند طلاق نه دی ورکړی بل چا سره لاړه بل چا سره لاړه خو عدالت بیا واپس راغله نه ده راغلې دغه دویم سره ده عدالت بري کړ چې اول سړي طلاق نه دی ورکړی نو عدالت څنګه بري کړو چې اول سړي طلاق نه دی ورکړی دویم سړي سره خو نکاح نه کېږي نکاح یې ورسره نه کېږي نو دی چې اوسي د ښځه نو دا په زنا کې مرتکبه کېږي یعنې زنا ګناه ورته ملویږي لکه غیر مقلدین وابیانو ته چې 3 طلاقونو نه بعد ښځې راولي حرامې ښځې نو کور کې ساتي بچي پیدا کوي ول د زنا دي کور کې چې ورسره ملویږي دا زنا ده که 3 طلاقونو نه بعد ښځه راول 3 طلاقونو نه مسله چې دا اجتهادي مسله نه ده چې درته پکې لاره کولاو شي رفع الیدین مسله خو اجتهادي ده د 3 طلاقونو مسله کې کم مجتهد اختلاف کړي کم صحابي پکې اختلاف کړي قرآن کې صریح راغلی دي مطلق حکم دی حدیثو کې صحیح راغلی دي اجتهادي مسایلو کې خو لږ لږ گنجایش وي نو دلته خو اجتهادي مسله نه ده منسوسي مسله ده 3 طلاقونو نه بعد ښځه راولي کوروالی ورسره کوي دا زنا ده نو دارنګې دا سړی چې دا طلاق یې اول نه ده ورکړه دویم سړي سره لاړه نو دا زنا کې مبتلا کېږي عتیق الرحمن د ملاکړ نه 3 سوالونه کړي دي اول سوال دا دی دا غیر مقلدین چې کومي دا ښځې یا چې کومه ښځه په زنا کې مبتلا او پریدي نه خاونه که غیر مقلد نه پریدي 3 طلاقونو نه بعد د ښځې له څه حکم دی علمګیري لیکلي دا ښځه به چې وس یې ورسي د سړی به مړ کړي ځکه چې زنا پرې خو خپل عزت بچ کولو دپاره مړولی شي غیر مقلد که خپل خاوند خپله ښځه مړه کړي که غیر مقلد خپل ښځه دا راپاسي غیر مقلد وابي مړ کړي چې وابي 3 طلاقونو نه بعد د ښځه راوستي بغیر د حلالۍ نه نو علمګیري لیکلي چې مړولی شي ځکه خپل عزت بچ کولو دپاره خو به وابي وژنې که نه کما ښځه چې دا وبي سره ده او ښځه خبره ده چې ما له 3 طلاقونه راکړي وبي راوسته غیر مقلد نو د ښځې له وبي له پکار دي چې پرېږدي نه یې پرېږدي خو لیکن د ښځې له پکار دي چې موقع دې ولټي خپل عزت دې بچ کړي دڼیا دې کړي دا وبي ځکه چې دی په زنا باندې دی سړه ښځه چې دا مجبوره کوي اول خو د خلا والی چې خلا هم نشي اخیستلی تنسیخ نکاح عدالت ته دې لاړه شي او کنا خپل عزت بچ کولو د پره وابي وجل شي پوه شو په مسله باندې دا مسله د غیر مقلدینو زناناو ته ورسوي ښه شعر یې کوي په مسله باندې پوه شي چې بیا داسې نه وایي چې موږ ته د مسلې پته نه وه قیامت په ورځ صحیح دی دا ورته ورسوي ښه عتیق الرحمن د ملاکړ نه 3 سوالونه کړي دي اول سوال یې دا دی چې کوم سپی چرګې خوري هغې قتل څنګه دی چرګان سپی که چرګې خوري غونې وژنه یې ده مړ یې که سپي دویم سوال یې دا دی چې د زیړې مچکې څه دي دا څوک بمبرې ورته وایي دغه مرګ څنګه دی جایز ده چې کم شی غره رسوي که نه نقصان رسوي
ماشي وي دا بمبران وي هر څه شی دڼیا کوای. دریم سوال یې دا ده چې په ایام تشریق کې سړی نه لمونځ قضا شي بیا د لمونځ قضایي راګرځوي دا تکبیرات تشریق به ورسره وایي که نه به یې وایي؟ فرض المون نه بعد فرایض چې کم دی هغې نه بعد به هغه تکبیرات تشریق وایي. نه قضا لمنځونو کې نشته. نه چې کوم د چې قضا هغه چې درنه قضا شي په هغې کې ویلی شي ایام تشریق کې چې کوم هغه درنه ترک شي هغې بیا قضا نشته صرف لمونځ به قضا کوي. دا نه چې دا 5 ورځو کې کوم لمونځونه پاتې شوي دي په هغې کې به تا نه هغه تکبیرات تلي که نو بس چې لاړ دي بیا قضا کوي لمونځ به قضا کوي تکبیراتو تشریق قضا نشته. دا وایي چې که په دغه وخت کې تکبیرات تشریق دپاره وخت ضروري دی چې هغه وخت په وي د حج والا ورځې به جی په دغه وخت کې بل لمونځ قضایي راګرځوي قربانۍ ورځې په د ایام تشریق وخت کې لمونځ بل لمونځ بل چې قضا لمونځ کوي په هغې سره د فرض لمونځ نه بعد دی. بل یو کس پوښتنه کړې ده عبدالباسط وایي الله دې تاسو خوشحاله کړي الله دې تاسو ته خوشحالۍ نصیب کړي. په ښځې خسي ځناور عارف خان وایي په خسي ځناور خسي قرباني کېږي بالکل پې کېږي او ډېره ښه بهتره ده ډېر ثواب دی پکې چې خسي ځناور باندې هغه وکړي دا قرباني وکړي. خسي ځناور هغه چې قصدن ته ارادتن په خپل اختیار سره د ذکر نه خلاص کړي یعنی دغه نه کار نه کوي تنسل علی تنسل دی ورته رګونه کټ کړي خسي هغه ځناور نو دا بهتر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې قرباني کړې ده. او بله مسله دا واوره چې یو وي هجړه ځناور خنثی مشکله د هغې قرباني مکروه ده قرباني به نه کوي وجه سبب یې او فقهای کرام دا لیکلي چې هغه غوښه یې سخته وي پخیږي نه لکه وابي چې شو غیر مقلده خنثی مشکل ځناور داسې جی. کس پوښتنه کړې ده په ځینې علاقې کې چې کوم علاقې باندې واوره کېږي په کوټې باندې شټر دا چجر ورته وایي ځنې تا لیدلي به وي په دا باندې خلک ټینکې ورته جوړ کړي دي یا ټینکې ورته ایښې دي دا شنې ټینکې په دا باندې پاس په شاپر کې تقاضا ده او پته نه لګي چې کله ده او په دا باندې باران شوی دی دا باران اوبه په دا شټر لګېدلي بیا ټینکې ته راغلي دي آیا دا ټولې اوبه لرې کړي او د مخکې لمونځونه چې پرې کړي دي څو ورځې به قضایي راګرځوي پته نه لګي چې کله به یخ 3 ورځې 3 شپې لمونځونه د قضا وورځي جی. کنی اندازه دی ولای که پته ورته لګي چې مثلا 10 ورځې 20 ورځې دور اندازې نه کولی شي اندازې مطابق دی بیا منځونه وګرځي ښه چې اندازه نشي لګولی بیا 3 شپې 3 ورځې. مفتی صاحب یو سوال دی د سکولونو کالجونو کې چې خلک دا ورډوه که نه چوټیانو دا پیس هلي دا پیس چې کوم دا چوټیانو که کوم فیس اخلي که نه که د سکول والا قریې هم په دوی باندې خپل سکول مالک نه وي د ځای مالک او استادانو ته قریې هغه ورکوي چې څومره خرچه په چوټیانو نه بغیر کېږي دومره خرچه په چوټیانو کې هم کېږي بیا فیس اخیستلی شي د چوټیانو ځکه چې اول نه تا سره اګریمنټ کړی او که خپل سکول کریا هم نه وي یعنی خپل وي سکول او استادانو له تنخې نه ورکوي نو فیسونه ځان ته اخلي حرام دي مکمل حرام دي دا هغه دپاره سکول مالکانو دپاره جی. لکه شپږ میاشتې کالجونو کې دا ترتیب وي چې شپږ میاشتې هغې تعلیم وي او شپږ میاشتې چوټیانې وي او ټول کال پیسلي او بعضې کالجونه پکې داسې هم دي چې هغې شپږ میاشتې استادانو ساتي شپږ میاشتې پس بیا هغې رخصت کړي خو دوی دپاره حرام دي چې استادان لرې کړي که نه او فیسونه اخلي دا فیسونه دوی دپاره حرام دي چې په هلکانو باندې بیا استعمالیږي نه. محمد حسیب مخلص وایي په کمره کې دی جواب منګه درکو غفور خان تله مونږ جواب درک عبدالواسط صاحب او محمد حسیب مخلص وایي چې مفتی صاحب د قربانۍ جناور چې خپه ماته شي او بیا جوړه شي خو لږه کاږاوي ګرځي قرباني پې کېږي جی. داسې عیب چې پکې راغلی وي چې هغې سره پیسې کمیږي پیسې کمی قیمت کمی خو بیا خو تخپې کې که داسې عیب وي چې قیمت ورسره کم شوي بیا پې نه کېږي چې قیمت ورسره نه کم شوی ګرځېدلی شي پې نو دې ځناور باندې قرباني کېږي ښه. تیک الرحمن ماشاءالله الله دې تاسو له عزت نصیب کړي په یو ځناور دا څو کسانو عارف خان وایي چې قرباني کېږي کم نه کم په یو غټ ځناور دی که نه چې دا 2 کالو ځناور دی غوا دی میخه دی او اوښه چې کومه دی
غټ ځناور او دې باندې تاسو اوه کسان زیات نه زیات پکې شریک کېدلی شي کم نه کم مقدار معلوم نه دی که یو وي که دوه وي که درې که طاق وي که جفت وي ټیک دی ښه وړوکي ځناور چې د یو کال وي جی مفتي صاحب یو سوال چا رالیږلی یو کس دی هغه د 40 لاک روپو کور دی هغه سره او هغه خپل هغې چاله بکری کې ورکړی دی او دا بل خپل کور کې بکری باندې اوسېږي دا بل چاله بل بکری ورکړی 40 لاک والا او 25 لاک روپۍ قرض هم دی پې نو آیا په ده باندې قرباني کېږي او که نه کېږي د سره خو خپل یو کور دی که نه دویم کور خو بل ورسره نشته دا خو ضرورت کې نه زیات نه دی کور د سره چې 25 لاک قرضه دی پې نوره نغدې پیسې ورسره نشته قرضه پې 25 لاک دی نو خو قرباني پې نشته په څه شي قرباني وکړي قربانۍ دپاره خو نصاب پکار دی چې د سره زیاتې پیسې موجود وي یو ځناور دی جي وړوکي ځناور دی یو کال عمر وي کال کم از کم وي هغې غاښونه نه وي کړی نو آیا قرباني پې کېږي چې یو کال عمر یې وي غاښونه یې نه وي کړي خو تا خپل کور کې لوی کړي بیا پې کېږي که درته قصاب ووایي سوداګر درته ووایي چې کال پوره دی غاښونه یې نه کړي بیا پې نه کېږي په دا مسله ځان پوه کړي ښه چې منډۍ نه یې راولې غاښونه به یې خامخا کړي او چې کور کې د ساتلي غاښونو ته اعتبار نشته عمر ته اعتبار دی یو کال به پوره وي چې بهر نه یې راولې نو غاښونو ته اعتبار شته دغه علامات به یې ګوري د هغه وله ګوایي باندې نه کېږي د سوداګر دروغجن دي ګوایي دپاره خپل نصاب دی ښه هر کس و نه کس په ګوایي باندې نه کېږي غاښونه به یې ګوري حضرت عثمان حقانی صاحب وایي چې قرباني کرنا کوي جس کے پاس حرام مال سره قرباني کېږي که نه خچا سره حرام مال وي دې خبرې باندې سوچ وکړئ غور پې وکړئ په هغې باندې قرباني نه کړي حرام مال الله ته قبول نه دی ښه خو چې دا حرام مال چا سره وي او تا سره په شریک شو په قربانۍ کې نو ټولو قرباني لاړه اوه کسان پکې شریک دي یو پکې حرام خور دی سود خور دی پکې سود والا معاملات کې بینک والا دی یا داسې کس چې کمایي یې ټوله حرامه ده ټوله کمایي حرامه ده نو دا چې په قربانۍ کې شریک شي ټولو قرباني دڼیا شو لکه 4 رکعت لمونځ دی په دې کې یو رکعت غلط کې او 3 ټیک کې بیا د پوره لمونځ لاړو قربانۍ داسې مثال دی چې اوه کسانو کې یو صحیح خراب شو حرام خور دی یا نیت خراب دی نیت یې د غوښې کړی دی ثواب نیت یې ټولو قرباني لاړه دا تجزي کېږي نه بیلیږي نه چې ستا والا قبوله او د هغه والا نه قبوله داسې نه کېږي لکه لمونځ کې داسې نه کېږي که نه 4 رکعت لمونځ ته وایي چې بس 3 خو قبول شول رکعتونه نه چې یو دی پکې خراب کړه 4 وړه دی خراب شکور خان سلام کړه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی بالفرض یو کس پکې دغه وي جی کونډیا چې او هغه کونډې چې د خو قربانۍ سره تعلق نشته کمایي ته به ګورو چې کمایي چې کومه ده هغه حرامه ده که حلاله عبدالله تپوس کړی وي د نوم نه لاندې ویښته یعنې د ګیرې نه ماسیوا چې څومره نور ویښتې وي دا په کریمو سره لر کول یا کټ کول دا څنګه دي او د دې حکم څه دی جایز دي بهتر دا دي مستحب دا دي چې پلاس پې وباسئ اول نه وایي عادت کې پلاس باندې زیر ناف خو د ترخکونو خو نور جسم ویښته چې کوم لرې کولی شي که نه جی قل من حرم زینت الله التي چې زینت را وستلی شي که نه چې په څه شي باندې زینت خو منې نه ده که نه که ته خپل کور ولته یا خپل ځان درته په دې ښه ښکلی ښکاري چې دا د سینې ویښته لرې که نو لرې که نه که په کریم یې لرې که یا که په سولوشن باندې لرې که ستا مرضي ده که په کنچه یې لرې ګیره به نه لرې که ځان نه به ښځه نه جوړوي ګیرې ویښته چې دي که نه به پرېږدې سړی او ښځې کې فرق دا دی سړي کې ښځې کې دا فرق دی چې سړی ګیره وي خو سړي غوندې ښکاري سړی خو په ګیره سړی ښکاري که نه که په څه شي ښکاري چې ګیره یې خو ښځې غوندې شی شو مخنث شو که نو ځان نه مخنث نه جوړه چې الله پاک څه سړی پیدا کړی او ځان نه ته ګیره کلی او وایي چې یا الله ولې داسې پیدا کولو دا خو بیا ته دا غواړې چې یا الله ته ښځه ولې نه پیدا کولو اجړه دی ولې نه پیدا کوسا چې پیدا کړی بیا یې چې ولې دی الله کوسا پیدا کړه چې ګیره مې راغله چې را د غلا اوس نشکري څه لکه دا خو نعمت دی که نه د ویښته د مخ باندې چې ویښته راشي د سړي دا نعمت دی که څه شی دی نعمت نشکري نه کوه چې ته یې خوښه که اوس دې بلکل نه وه بیا به دې ویله چې افسوس چې د ګیره مې وه
خنثی مشکل خو نه وه د پنجپیریانو څو ملیان دي ټول خنثی مشکل 3-4 په د میډیا راځي پنجپیریان دي داسې اوچتې خبرې کوي او دي خنثی مشکله کوسا غوندې دي پنجپیریانو کې دي که نه په د میډیا باندې راځي درې وړه خنثی دي او اوچتې خبرې کوي پرفي عثماني صاحب تقي عثماني صاحب پسې خبرې نو خپل نسل او خپل هغه تربیت ښیي وړه دي که نه ګیرې نشته نو ګیره به پرېږدې ګیرې ته به ګوتې نه وړې چې زنانه او سړي کې فرق راشي بله خبره دا ده چې کم سړی ګیره نه وي ښځې په شانه عادتونه کوي که نه ماتېږي راماتېږي لکه لښتی نو چې کله واده وکړي نو ښځې خوښ نه وي جړګان د ښځې خوښه نه وي ښځې خو سړي خوښ وي که نه او د سړو څه خوښ وي ښځې اوس یوه ښځه ده چې هغه ویښته یې راغلي هغه به لرې کوي د مخ ویښته که دا وایي زه یې نه لرې کوم نو د سړي خوښه به نه وي وي دا خو نر دی صحیح دی دا نر چې کم دی میلان ښځې طرف ته د ښځې میلان سړي طرف ته چې کله په نکاح کښې نو چې یو سړی دی واده یې کړه ده او ښځه هم دغسې صفا سوتره ده پوډر یې مخ ته ورکړي چمک کوي او دا دغسې مخ ته دغسې ګیره برېت یې دواړه یو ځای والي دي نو ښځه هم دا بې ګیرې او برېت نشته او سړي ګیره برېت نشته چې لږه تیاره شي بیا خو پېژنې نه چې کومه ښځه کم نر نو ښځې کې دې ښځې سړي ته میلان نه کېږي وایي دا صحیح جړه دی دا ګیره چې ده دا د سړي علامات دي لکه د زمري هم ګیرې ښه د زمری نه وي د چرګ چې کم دي چرګان مو لیدلي دي تاج چې په سر وي او چرګ تاج نه وي ښه د ښکلا د چرګ تاج باندې د تاج چې ته کټ کړې نو یو شی ته چرګه ته جوړه شي کله به چرګ پرې برابرېږي قیصر افریدي صاحب وایي چې مفتی صاحب آنلاین څه ټایم راځو آنلاین خو اوس شروع یو که نه 10 بجې کله ناوخته شي خو اتوار پورې مفتی جاوید صاحب مفتی غلام فرید صاحب وعلیکم السلام مفتی جاوید صاحب الله دې تا په علم عمر کې برکت واشي فنونو دپاره زموږ د علماء دیوبند فیسبوک باندې په میډیا باندې ډېر ښه کار کوي مفتی جاوید صاحب دا خپل دلته تاسو ته ښکاري مفتی جاوید صاحب د به خپل پیج هم وي دغه نوم یې چې کوم دی دا فالو کوي ځان سره کم علماء کرام طلباء کرام دي که نه ډېره فایده به ترې اوچته کوي علماء کرام زمونږ دیوبند په هره شعبه کې کار کوي الحمدلله الله دې دوی په عمر کې علم کې برکت واچوي لیاقت زمان صاحب وي مفتی جاوید صاحب تاسو ته مونږ انتظار کوو تاسو وایي چې تشریف پر راوړو مونږ وایي چې تاسو به مونږ لږ اکرام وکړو تاسو تشریف را نه وړو نو په اختر په ورځ بیا تشریف راوړه چې توان نه بشو لیاقت زمان وایي چې مفتی صاحب پلار مې بیمار دی او ته باید نه کوزیږي دوایي ډېره استعمال کړه مختلف ډاکټران ته چیک کاپ لاړو دوایي ورله ورکوي خو وقفه داسې کار وکړه که نه یو خو دا دی چې دویه علاج کوه سنت دي لیاقت زمان صاحب موږ درته دعا کوو چې الله دې شفا ورکړي تاسو ټول وایئ چې امین بیا داسې وکړئ سورة البقره څوک صفا سوتره ویلی شي تلاوت کولی شي په کور کې سورة البقره ووایه اوبه ورته دم که په یې دې ولمبي امید دی چې د تبې به ختمه شي کیدای شي څه روحاني مسله وي حدیث کې راغلی چې دا جدو ختموي دا نظر ختموي دا مسله به ختمه شي علاج به چې کومه دوي دا په اثر شروع کی لیاقت زمان صاحب طالب جان وایي چې موبایل حاجت اصلیه کې داخل دی د کم موبایل چې د سپېډه غوندې ده د ګران چې دی لکه د مولوي صاحب سره چې دی عثمان حقانی صاحب دا پکې نه دی داخل د زما موبایل چې کم دی دا په حاجت اصلي کې داخل دی زما موبایل کا څه شو راکه موبایل زه درته ښایم د تاسو چې کوم موبایلونه دي دا زیاتې دي دا پکې داخل په 2000 روپۍ دی دې نه چې زیات شي دا قربانۍ کې به حسابه قرباني به کوي موبایلونه سره ګرځي دا ګرځوا که نه ټایم به دې نه ځي جی تا ته چې ضرورت دی نو بس تا دپاره بیا خو صحیح دی خو عام خلکو دپاره خو ضرورت نه دی که نه چې څوک سندرې پې اوري ته خو وایې زه دین کار پې کوم که نه یا به کتابونه پکې ګرځئ ټیک دی بې تا ده طلباء کرامو دپاره خو دی علماء کرام خو عوامو دپاره خو حاجت اصلیه کې نه راځي که نه عوام خو دی نه کار اخیستی صحیح دی
یو کس دی ورسره مال حرام نه علاوه نور مال شته نه دي د دې لپاره قرباني څه حکم دی ډېر به څنګه قرباني مال حرام ورسره نه علاوه بل څه نشته بل شریک سره شرکت کوي نو چانه د قرض راوالي او شریک دي شي بل چ سره ورستو د بیا غ قرض چې څنګه ادا کوي ښه حلال پیدا وحیلا دی وکي ښه حرام خور چې ولې ځان ته قرباني نه کوي چې خلکو قرباني خرابوي حرام خوري خلکو ته قرباني خرابوي ځان ته قرباني کوي کنه چې ځان لیکن به کی ځان لا نه کیږي خو واه ورته ملاو شي کنه خلکو له قرباني څخه خرابوي مثلا چې دی وای چې خلک د دې لپاره کوي چې خلک بو چې ګورم مالدار سړی د قرباني خو ځان ته وخه راوړه کنه یو بار نه چا کال کړي وکنه بار نه چې 13 هفته باندې چې هغه ته به ما جواب ورکړي یا به اوس په دې پاڼه د جواب واوري بهر ملکونو کې وای چې غوخه ملويږي قرباني په ورځ باندې یورپ ته کم ځای نه کال کړي وو چې قرباني په ورځ ته زناور نه ملويږي ته به قصاب غوخه درکې یعنی حلال کړي زناور بدر کوي نو دا قرباني خو دې نه کیږي کنه قرباني بس تا په نوم باندې ذبح کیږي د ذبح کړي چا په نوم ذبح کړي دنیا کړي دي غوخه خو کیږي خو لیکن قرباني د بار ملکونو کې داسې نه کیږي زناور بس تا په نوم باندې ذبح کیږي ها داسې نه قصاب ځان ته لسه ته ذبح کړي چا په نوم ذبح کړي کله ذبح شي ورستو قرباني په نه کیږي کنه اول نه بنیت ذبح نه مخکې بستاده پر د دې اراده کوي صحیح ده په دې قاعده کلیه او اصول باندې پوه شوي بهر ملک چې کم کسانو کال کړي یو کس هغه د مسله واوري چې ایتابات کې چې کم کیږي خو کیږي اخو تا په نوم باندې زناور والی ذبح کی په مدرسو کې کیږي دل ارزه کې کیږي کنه دا خو په بار ملکونو کې دی یا چې ذبح کوله ته نشه هغه کوله علل کړي غبر راوړي د کساب نه او کساب په غیر ورځ نه تعالی لای کنه په غیر ورځ تعالی لای نو ټیک ته اول نه حلال پرتی ور سره نو دا خو غوخه شو کنه او دا قرباني نشو په دې مسله پوه شو ته په خبره پوه شپینه لکړی یا ته یا ورغلې نه دی حلال کی کنه حلال به ته ملويږي غدر ته نه ملګي روغ زناور چې روغ نه ملوي تر تا قرباني نه کی چې روغ ته ملاو شي به د کساب حلال کی چې نیت پکې وکړو ته امید دې چې سر به په اخلاص شي وي عارف خان وایي چې دا خزه په بدن چا به خامخه سړی به نه لري کی ها وروزي چې دا کم بیکار اخکاری هغه لری کول شي خو داسې به نه کوي چې د خپل ځای نه د ځای ورته نه بدلی نه لري کار یاغه وخت لري کول شي او دا کم چې دا په حدیث کې راغلی دا خو نس کې راغلی چې دا ورزي بالکل غو کې دا د یو ځای نه ځای خلی کی کنه نری کی دا خو نس کې راغلی دا خو ګناه ده غوی مبین جان وی چې بالکل قربانی به ور کوي نه پوي اتی قرآن سے صحیح سوال دی گیمونه په کوي کنه په قربانه او په غبانه موبایل باندې نو دا به قربانی کوي عمل کړي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها په نحو قال بلوغ ته ورسه فورنی ورسره نکاح چې موږ د پر اوسه حسنه وګرځي ښا دی باندې خدا منکرین حدیث تی زور ته بار بار وای چې دا د کم آیات خلاف دی دغه حدیث د بخاری شریف دغه حدیث د کم آیات خلاف دی د قران پاک کم آیات خلاف آیات نشته د عقل خستا اعتبار نشته کنه عقل خدا فقهای کرام اعتبار دا فقهای کرام سلی کلی چا تلک کلا لیکلی کم از کم چا نه کلا لیکلی کنه فقهای کرام نو هغه ته اعتبار کته وای چې نه د کی هغه ته اعتبار څوک په جسمانی یعنی بیماری په ډاکټر ته اعتبار دا حدیث چې د قران خلاف خپل عقل نه دی ځکه چې بیا خلک ور دي تاسو اعتبار قران پاک را مخ کې کوي قران پاک آیات خوایا کنه حدیث وایا بیا قران پاک آیات وای د خلاف ته 1 لک روپے انعام درنه ک بیا صحیح حدیث را 1 لک روپے انعام درک پیش ک کجوره بدر ک کجورو شوقین وته راوړه مونږ ته حدیث وخه ار یو حدیث تراوړه د قران خلاف پیش صحیح حدیث قیصر افریدی وای چې قربانی کے لیے ایسی جگہ ہونا لازمی ہے باہر ہو اور قربانی کے لیے پیسے بیچتے ہو دا صحیح دی قربانی ورزی او پاکستان کی قربانی ورزی
او ته پاکستان ته پیسې راولېږي چې زما طرف نه قرباني وکړه نو کېږي. ها سید ولی جان آغا وایي مفتی صاحب ګجرات کې زندګي وي تشریف پر وړو. الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي. الله دې تاسو بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. مسلې دې الله حل کړي. او په آل رسول باندې به یو کلیپ دا لپاره انشاءالله ریکارډ کړو. امجد تورو وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب ملاقات به څنګه ممکن وي؟ هر وخت راتلی شي. مونږ دا پېښور کې رنګ روډ باندې شمس القمر کالوني دارالافتاح اول فون کوه. زما نمبر دی 0302 59 38 608. ما ته اول فون کوه بیا رضا تشریف هر انشاءالله اکرام به دې کوو انشاءالله. عتیق الرحمن وایي چې پروګرام بندېږي دعا به وکړو. دا څو سبق تېله کونده به ووایي. صحیح دی جی سوال ووایه دغه ورکه مایک ورکه چې خلک یې اوري که نه. الک وي او یو جینۍ وي نو بیا به هم د دې دواړو میراث برابر وي. یو شان میراث به دواړو ته میلاویږي. نه دا خو داس خو نه دی راغلی. یو خو دا مسله نه ده راغلی چې د تا وویله که نه کم مفتي به دا ویلي چېرته مودودي وي که نه مودودي او زه خپله دې کې کنفیوز شوم چې دا خو هلک او جینۍ میراث کې فرق دی جي. چې کله جوړوا وشي که جوړوا یو که ځان له وشي هلک دا خو نس نه ثابت دا خو اجتهادي مسله ده نه. دا خو منسوسي مسله ده عقل پکې کار نه کوي. جي بله مسله وایي جی د نبی علیه الصلاۃ والسلام بله مسله ما ذهن کې دا چا ویل چې دا مفتي کړې ده دلته کې عکس اوس راغلی دی چې مفتي دا مسله کړې ده چې که رکوع در نه پاتې شي یا سجده در نه پاتې شي امام پسې لمونځ کېږي. فرایض چې امام پسې پاتې شي نه کېږي. ښه جی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومې وینځې وې ماریا کبطیه او ریحانه بنت شمعون دا دواړه مسلمانان وي که صرف ماریا کبطیه؟ د ټولې مسلمانان وي. جی نبی علیه السلام خو هغه ازاده کړه نکاح یې ورسره جویریه رضی الله. بعضې خلک جی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور پلار په باره کې وي چې د مسلمانانو کو د کافرانو توقف پکې پکار دی. مختلف روایت د دې متعلق راغلي نو اختلافي مسله ده د عقیدې سره تعلق نشته یعنی مونږ هغې مکلف نه یو د دې مسلې توقف پکې پکار دی. او نومونو نه ظاهري چې دواړه مسلمانانو په دین ابراهیمي باندې حضرت آمینه نومونو نه معلومیږي داسې. او بیا روایت کې نیکه راځي چې هغه مسلمانو دین ابراهیمي باندې وو ځکه چې په هغه وخت کې دین ابراهیمي موجود خو کنه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نو دین ابراهیمي باندې څوک مسلمانانو نو دا آمینه بیبي او دا حضرت عبدالله دا دوړه مسلمانانو خبره ده. جی بعضې خلک جی دا خبره کوي چې خوب چې دی دا وحي خفي ده نو په خوب باندې د وحي خفي اطلاق کېدی شي. وحي خفي نه داسې نه وایي چې خوب د وحي یو غده عیسی ده د وحي څلوېښتمه عیسی ده یعنی کشف ته یو قسم خو هر یو خوب خو نه کنه خوبونه چې وینې نو ته بیا ښه داسې سړي ته وایه عالم ته چې هغه ته الله پاک د خوبونو تعبیر یو ملکه ورکړي. ملکه دا ده چې په کتابونو کې نشته. دا تعبیرونه چې کوم دي دا ته کتابونو نه د خوب تعبیرونه په کتابونو نه وایي نظیر مزیر به نه ګوري. ښه دا یوه ملکه ده چا په ذهن کې الله واچوي نو داسې عالم که تا ته پیدا شي چې هغه کې دا ملکه الله اچولي نو هغه ته خوب تعبیر وایه که نه سره وایم که خراب غوندې خوب دې لیدلي عالمان دا درته نشي ښودلی. ډاکټران درته څوک ښایي چې څوک ښه ډاکټر دی څوک یې درته خپله یې لټوې که نه چې دا ښه ډاکټر دی مشهور ډاکټر نو داسې عالم مفتي به خپله ته پیدا کوي چې هغه کې ملکه الله اچولي نو هغه نه تعبیر تپوس وکړه اول خو یې مه کوه که نه که کوې نو داسې سړي نه یې کوه که غلط تعبیر یې درته وکړو نو غلط سوچ به دې په ذهن چې الله به داسې را سره کوي نو الله به در سره کوي. الله وایي چې خلکو چې څنګه ګمان دی په ما داسې فیصله ورسره څوک تعبیر درته وکړي نو تا په ګمان داسې جوړ چې الله ما سره دا کار کوي نو در سره وشي بیا بس
او بل جی دا د اختر مونځ په باره کې بعض قراتو سره څه کوي؟ د عید په ورځ اختر په ورځ باندې ځان ته به تکبیرات ووایي به سلام وګرځي صرف تکبیرات په ووایي और 4 रकात फ़र्ज़ मुंज़ में अगर गलती शो 3 रकात में सूरत पढ़ लिया तो सीधा सावा करना चाहिए। सलोर रकात फ़र्ज़ मुंज़ कहो अगर गलती से 3 रकात में और सूरत पसदरे के हो का पसलोरों के देखा हुए का ना फ़र्ज़ मंजुनों के सीधा सावा दरबाने निश्ता दा कैसर अफरीदी हुई नंबर درغه بس اوان صاحب دلته درته ولیکل شو دا واتس اپ نمبر هم دی خو دا اوچت کا مسله یې کني به دعا کو دا سبق وی لګونه دا رسم المفتی ولا سبق کو صحیح دی کته ته وی چې قرباني ما طرف نه وکنه کی د هندوانو قرباني پیسې هبا کړې درته ستاشوي قرباني ذکر پکې نه کوي او ته قرباني په کیا کسب بنو نو ملګری څه فرمایي بونه یو مرګري فون کوي وی چې کس چې حج تلار شي نال ته جاي قرباني کوي نو دلته بکی هونه کوي حج ته چلاړ شي اغل تک حج تمتع په وجه باندې قرباني کوي لازمه به کوي چې یو عمره او کی بینه بعد حج کوي ته حج تمتع ویل او قرباني دا حکم دی کده الته سفر کې دی سفر کې خونی ځکه چې سلوي خورز میاشت دوی ته تلی سفر خونی خو لیکن کده باندې قرباني فرض نو الته هم کول شي دلته پاکستان کې کول کوم یو قرباني د حج دا بخامخه کوي چې عمره کړي افراد نه کړه د مې شکر هغه بخامخه یالته کې څه غلطیو کی قرباني په وړ اول ته مکه کې کوي ښه حرم کې به کوي خو مسجد के लिए पैसे देना صدقہ में आता है या خرا فقات و بصیرت نصیب کی الله دې موږ ته قرآن او حدیث پوهه نصیب یالله څوک زموږ پروګرام اوري شیر کوي دنیا آخرت عزتونه نصیب کی الله بار ملکونو کې سلام او غنیم راوي روزګار نشته روزګار نصیب کی چا چې ودونه نشته پزره پورې ودونه ورکي الله چا اولاد نشته نرینه اولاد نصیب کی بیمارانو ته شفا کامل اجل نصیب څوک چې موږ سره سوالونه کړي څو غختلې کړي دی الله ته په خبر